ښه جی کل نسبت فی نفس الامر اما واجبة او ممتنعة او ممکنة. اوس مصنف مخکې بیان ته وکړه څنګه بیان یې وکړه تاسې وکړه چې مخکې قضیې تحقیق ته وکړه چې قضیه کې تحقیق دا ده چې درې اجزا دي بیا یې قضیه کې تحقیق ته وکړه چې دا قضیه چې ده دا کله شخصیه کله محمله قدمایه کله قضیه طبیعی کله مخصوره کله محمله د متأخرین وي دا تفصیلات یې وکړه بیا دا تفصیل وکړه چې دا کله وجود د موضوع غواړي کله نه غواړي کله غواړي ثبوت و شین لشین یقتضی وجود الموضوع ثبوت ته محمول مبتدا ته څه کیا دا فرد تعقب ته موضوع ده پرای د مشهورینو دا څه وایي چې محمول موضوع ته ثابتیا دا فرد وجود الموضوع ده محققین دا څه وایي چې نه ثبوت ته شای ته څه کیا دا فرد تکرر الموضوع ده موضوع به متکرری دا به مخکې وي او مستلزم لوجودي خو چې کله ثابتیا دی وخت کې به وجود په موضوع کې مخکې وجود نه ده ضروري مخکې تکرر ضروري ده ثبوت ته شای لپاره د شای فرد تکرر الموضوع ده یعنی تکرر به موضوع کې مخکې فرع وروسته یې که نه ثبوت ته شای ته ثبوت ته محمول موضوع ته فرد تکرر الموضوع ده ممتاز به موضوع متکرر به مبهم ته اثبات نه کېږي و مستلزم لوجودي خو په وخت ثبوت کې به وجود په موضوع کې وي وجود مخکې نه ده ضروري مخکې تکرر ضروري ده ثبوت نه مخکې تکرر ضروري ده چې باید په ممتازه متکرر وي مبهماتو ته اثبات نه کېږي نو ثبوت فرع تکرر ده استلزام للوجود ده استلزام معیت ته وایي یعنی په وخت ثبوت المحمول کې به وجود په موضوع کې وي ها وجود د موضوع مخکې نه ده ضروري ثبوت نه مخکې خو چې کله ته ثبوت کیا دې وخت کې به وجود دې ته استلزام وایي دا مذهب د مصنف ته دا مذهب د باکر ده اما مشهورینو مذهب دا ده چې ثبوت ته شی فرد وجود الموضوع ده بس اما مذهب د محقق دوانی دا ده چې نه فریت لسره ستان صرف استلزام ده چې وایي دوانی وایي چې ثبوت ته شی ته مستلزم للوجود ده او مستلزم للتکرر ده فریت نشته په وخت ثبوت کې به تکرر وي او په وخت ثبوت کې به وجودي انکر الفریت فریت نه انکار وکړ فرع نشته دا دوانی مذهب ده دا خبره خو تصدیقاتو کې راځي اوس مصنف دا بحث وکړ چې قضیه ځای ذکر کړه قضیه شخصیه ذکر کړه حملیه ذکر کړه محمله قدمایه ذکر کړه مخصوره ذکر کړه محموله د متأخرینو ذکر کړه دا بحث یې وکړ چې ایجاب فرد وجود د موضوع ده پرای د مشهورینو مسلم مذهب دا ده چې فرد تکرر ده استلزام للوجود ده مذهب د دوانی دا ده چې استلزام لكل منهما تکرر پر استلزام ده وجود پر استلزام ده تفصیل هلته راځي دا اجمالی خبره مونږ وکړه نو چې کله دې نه فارغ شه اوس بحث د موجهاتو کوي موجه نه مراد عامه موجه ده که موجبی که سالبی دا موجهه چاته وایي سوال پیدا شي چې دا موجهه غیر د قضیه نه قضیه اجزا خو تا بیان کړي دي درې موضوع محمول نسبت نو آیا دا موجهه دا هغې قضیې نه غیر ده جواب دا ده نه هغه قضیه ده هغه زړه قضیه ده چې موضوع محمول نسبت خو به وي زړه کې خو دې سره به یو صفت زایده لګېدلی چې صفت زایده ته کیفیت وایي یو کیفیت په دې سره لګېدلی کم کیفیت یا د وجوب یا د امکان یا د امتناع دا کیفیت به یو سره په دې کیفیت کې دوه اعتبار دي یو کیفیت په نفس الامر کې ده چې نسبت سره نفس الامر کې لګېدلی بیا د لحاظ د مونږه حکایت دی مونږ حکایت نه علاوه د سره وي لکه کل انسان حیوان بالوجوب
هر انسان حیوان بالوجوب ده، یعنی دا معنا ثبوت د حیوان انسان ته واجب ده. دغه وجوب د نسبت د حیوان سره نفس الامر کې ده، بې د اعتبار دی. مونږ اعتبار ته ضرورت نشته چې مونږ اعتبار بیا کوو، یا په لفظ کې یا په ذهن من حیثیه کې، یا من حیثیه ذهن کې مونږ دا اعتبار وو چې کل انسان حیوان بالوجوب، یا من حیثیه د ذهن کې اعتبار وو، یا په لفظ کې اعتبار وو. نه په لفظ کې اعتبار وو، نه په ذهن کې. نفس الامر کې دا شته دی فی حد ذاتی چې ثبوت د حیوان انسان ته واجب ده. وجوب چاته وایي؟ وجوب دې ته وایي چې وجود یې ضروري وي، عدم محالي. ممتنع چاته وایي چې عدم ضروري، وجود محالي. امکان چاته وایي چې یو نه ضروري، یعنی یو د ذات تقاضا نه، نو وجود د ذات تقاضا یي چې واجب شي، انا عدم د ذات تقاضا یي چې ممتنع شي. ټیک ته وجود عدم ورته راځي، خو غیر له وجې راځي، علت له وجې راځي. آیا وجود ورکوي عدم؟ ذات کې نه وجود تقاضا یي، ویلا بیا خو به واجبي. ذات کې د عدم تقاضا نه، بیا خو ممتنع. ذات کې یوه تقاضا نه، دواړه خبرې من خارجین. دا خارج جایل نه راځي. جایل یا وجود ورکوي بس بیا وجود راغی، یا عدم ورکوي بیا عدم راغی، بیا دې ته امکان وایي. دا نسبت سره نفس الامر کې دا کیفیات لګېدلی. کیفیات معنی صفات. بیا دغه صفات چې دغه نسبت سره په نفس الامر کې ولګېدل، بیا دغه صفاتو ته وایي مواد. مواد معنی اصول. مواد جمع د ماده ده، ماده اصل ته وایي. دا اصول دي، دا درې چې نفس الامر کې نسبت سره لګېدلي. کله وجوب لګېدلی بې د من حیثیه نه، چې ته من حیثیه کې وایي، بې د تلفظ نه چې ته به تلفظ پکې هیڅ تلفظ مه پکوه، بیا من حیثیه کې وایي. خو ثبوت د حیوان انسان ته واجب ده که نه؟ نقیض ممتنع ده که نه؟ عدم د حیوان انسان نه چې واخلي دا ممتنع ده. بیا دغه ته وایي دې کیفیاتو ثلاثه ہوتا، دې صفاتو ثلاثه ہوتا چې وجوب امکان امتناع ده. دې ته وایي مواد. ځکه مواد ماده جمع ده، ماده اصل ته وایي. دا اصول دي او دا مرتبه د مخکیانو ده. دا مواد دي نفس الامر کې، دې ته اصول ثلاثه وایي. دا مخکیانو ده په موجهو کې جهاتو پر، دا مخکیانو ده. چوک دا مواد، دا کیفیات، دا صفات چې نسبت سره په نفس الامر کې لګېدلي دي. چې ته تلفظ وکړې یا ته من حیثیه کې راوړې، بیا ته موجهه وایي. چې ته ذهن کې وایي من حیثیه کې چې کل انسان حیوان بالوجوب، یا خولې باندې وایي کل انسان حیوان بالوجوب، اوس ورته موجهه وایي. موجهه ولې ورته وایي؟ ځکه دا اوس په جهت مشتمله ده. جهت چاته وایي؟ جهت معنا طریقة المعرفت. چا طریقه د معرفت ته کیفیتی. جهت معنا طریقه د معرفت ته کیفیت. جهت نه تا ته پته لګي چې کیفیت دلته څه شی ده. لکه تو وایي کل انسان حیوان بالوجوب، نو دا وجوب ما په ذهن من حیثیه کې ویلی، کل انسان حیوان بالوجوب. یا مې خولې کې ویلی چې کل انسان حیوان بالوجوب. دا اوس موجهه ده من حیثیه کې، خوله کې. دغه وجوب دا کیفیت نه ده، اوس جهت ته. اوس نه ده کیفیت، اوس جهت ته. چې کیفیت خو صفت ته وایي په نفس الامر کې. نفس الامر کې خو دا نه ده، دا خو ما من حیثیه کې ویلی، حکایت مرتبه ده. کل انسان حیوان بالوجوب من حیثیه حکایت ته. یا مې خولې باندې ویلی چې کل انسان حیوان بالوجوب، اوس ورته موجهه وایي. موجهه ولې ورته وایي؟ ځکه استعمال تر جهت، جهت ته پکې که نه. جهت څه معنی کېږي؟ طریقة معرفت الکیفیت. دا طریقه د معرفت کیفیت ده چې په خولې دی ویلی انسان بالوجوب، کل انسان حیوان بالوجود. ذهن کې دی چې کل انسان حیوان بالوجود. نو تا ته معرفت حاصل څه د کیفیت په نفس الامر کې چې دلته وجوب زه وایم، نو نفس الامر کې کیفیت چې دا صفت او وجوب ده. چې ما ویله چې کل انسان حجر بالامتناع، هر انسان حجر ده خو بالامتناع، یعنی ثبوت حجر انسان ته ممتنع ده. دا امتناع جهت ده. دا ما من حیثیه کې ویلی یا مې په خولې ویلی.
دا موجهه ده، دا امتناع جهت ته. جهت څه معنا؟ دا طریقه د معرفت کیفیت ته. دغه امتناع نه پته ولګېده که نه چې کیفیت هم امتناع ده. یعنی ثبوت ته حجر انسان ته نفس الامر کې چې واخلې دا متصف ته په صفت امتناع. کل انسان موجود بالامکان الخاص چې ما وویله دا اوس موجهه ده من حیثیه کې یا خله کې. موجهه ولې ده؟ جهت ته پکې. جهت څوک ته؟ امکان خاص. جهت څه معنا؟ طریقه معرفت الکیف. دا طریقه د معرفت کیف ته. کیف معنا صفت نفس الامری دی نسبت. نو ثبوت وجود انسان ته په نفس الامر کې چې واخلې خو ممکن په امکان خاص ته کنه نه ضروري ده ثبوت، نه عدم ضروري ده. دا چې خله کې ما ویله انسان بالامکان خاص یا مې ذهن من حیثیه کې ویله دغه امکان خاص سره معلوم شو کیفیت نفس الامری چې نفس الامر کې داسې کیسه ده چې ثبوت وجود انسان ته ممکن په امکان خاص. ځکه ویله کل نسبت، هر نسبت ایجابیت او سلبیت موجبه کلیه ده. هر نسبت که ایجابي که سلبي فی نفس الامر په نفس الامر کې ای فی حد ذاتی دې ته اشاره کوي چې دا زه وروسته کیفیات وایم دا د نسبت نفس الامری صفات وایم. نو کیفیت معنا صفت نسبت نفس الامری. ا دې ته مواد وای، دې کیفیاتو ته مواد وای. مواد هم دا معنا چې دا صفات نفس الامری نسبت واخلې چې دا وجوب امکان امتناع څه ده چې دا صفات نفس الامری نسبت واخلې بیا ورته کیفیات وای. کیفیت معنا صفات نفس الامری دې نسبت. دا ته مواد وای. مواد معنا اصول. دا اصول دي د موجهاتو. دا اصول د کیفیاتو دي. بس دا درې کیفیت دي. ځکه ویله کل نسبت فی نفس الامر، هر نسبت په نفس الامر کې اما واجبتون یا واجبی او ممتنعتون یا ممتنع یا ممکنی. حاجی څنګه؟ ځکه نسبت ته هر محمول چې تکیا که محمول وجودی که آدمی خو ته چې نسبت ته محمول کیا موضوع ته یا محمول وجودی ده لکه انسان حیوان یا محمول آدمی ده خو چې ته محمول نسبت موضوع ته کیا بیا دا نسبت ایجابي وي یا سلبي وي دا به خالی نه یا به ذات ته موضوع غواړي دا نسبت یا به ذات ته موضوع غواړي نقیض دی نسبت یا به ذات ته موضوع غواړي نسبت یا بیا نه غواړي. چې نه غواړي بیا بیا ذات ته موضوع غواړي عدم دی نسبت یا به عدم هم نه غواړي. نو که ذات ته موضوع غواړي نسبت بیا وجوب، که ذات ته موضوع غواړي عدم بیا امتناع، که ذات ته موضوع نه نسبت غواړي یعنی عدم غواړي بیا امکان. دا شو کل نسبت فی نفس الامر، هر نسبت په نفس الامر کې اما واجبتون یا به واجبی او ممکنتون یا به ممتنع. وجوب څه معنا؟ ضروري الوجود. امتناع څه معنا؟ ضروري العدم. ممکن څه معنا؟ چې نه ضروري الوجود نه ضروري العدم. وتلك الکیفیات والمواد دا وجوب امتناع امکان دینه دوه تعبیره کیږي. یو تعبیر دا ده د وجوب امکان امتناع او کیفیات دي. کیفیات معنی صفات نفس الامری. یو دا تعبیر تنه کیږي. یو تعبیر د جهاد. جهاد معنی طریقه معرفت الکیفیات، طریقه د معرفت کیفیاتو چې خلق وای یا په من حیثیت ذهن کې وای او جهاد ته. ځکه دې سره طریق کیفیت پته لګي چې ته خلق وجوب وای یا ذهن کې خو پته لګي چې کیفیت وجوب ده. چې ته امتناع وای پته لګي چې کیفیت په نفس الامر کې امتناع ده. چې ته امکان خاص وای پته لګي چې کیفیت په نفس الامر کې امکان خاص. دا ځکه وای یا به واجب یا ممتنع ممکن. وتلک الکیفیات دغه کیفیات چې وجوب امکان امتناع ده دغه صفات کوم صفات مخکې ویلو کنه کل نسبت فی نفس الامر دغه صفات یې نسبت په نفس الامر کې واخلې. ولې مخکې نسبت سره نفس الامر قید لګولې ده. هر نسبت په نفس الامر کې. نو تلک الکیفیات دغه درې صفات چې نسبت پر په نفس الامر کې وي اوس کیفیات هم دي صفات دي
المواد اوس مواد دي ځکه ماده معنا اصل دا اصول دي اوس دا کیفیت اصول دي چا پر اصول دي جهات پر جهات خو فرع دي اخو حکایت مرتبه کی من حیثیه کی یا په خله کی وي من حیثیه کی حکایت تا خله کی حکایت تا النفس الامر کې دا کیفیت دا مواد دي دا اصول دي دا مخکیانو مرتبه لري نو تلک الکیفیت دغه کیفیت ثلاثه دغه نسبت پر چې په نفس الامر کې واغلي دا صفات ثلاثه چې نسبت پر په نفس الامر کې واغلي المواد دا ماده ده ماده معنا اصل دا اصول دي نفس الامر کې ادا کیفیت دي نفس الامر کې چې په خله وای به جهاد دي یا من حیثیه کې وای به جهاد دي جهاد معنا طریقه معرفت الکیفیت والعناصر ادو کیفیت ثلاثه او عناصر وای عناصر جمع د عنصر ده عنصر معنا اصل دا اصول دي کنه جهات پر دا اصول دي کنه چې نسبت سره په نفس الامر کې دا لګیدلی چې دا نسبت واجب ده که ممکن ده که ممتنع ده والدال علی الجهت چې کوم دلالت کوي علیه په دې ماده باندې مثلا ماده خو وجوب ده کل انسان حیوان بالوجوب نفس الامر کې نسبت حیوان انسان ته واجب ده نو دغه نسبت د حیوان انسان ته چې نفس الامر کې واغلي د سره کیفیت تی وجوب ولګیدای دغه وجوب ماده ده اوس په خله ماده سی ویله چې کل انسان حیوان بالوجوب یا من حیثیت ذهن کې داسې ویله چې کل انسان حیوان بالوجوب نو دال په دې ماده باندې جهاد ته دغه وجوب ده خو چې ذهن کې وای او جهاد ته دغه وجوب ده چې خله کې وای او جهاد ته دا کیفیت نفس لري مواد دي ولا عناصر دا اصول دي هیګ کنه دغه ودال علی الجهاد ودال علی الدال په دې کیفیت باندې دلالت چې په دې کیفیت نفس الامر یو کوي الجهاد دې ته جهاد وایي وای خام مواد عناصر جهاد نور چې پکې وای وای نور دا ته وای چې کومه قضیه په مرتبه دی حکایت کې چې من حیثیه ده یا خله ده ادي کې دا جهاد ولګیدای به دې ته وای قضیه موجه قضیه رباعیه موجه والے ورته وای جهاد پکې لګیدل ده کنه کل انسان حیوان بالوجوب كل إنسان موجود بالإمكان الخاص كل شريك الباري موجود بالامتناع كل الواجب موجود بالوجوب صفت واجب وجود واجب تواجب ده شريك الباري موجود هو بالامتناع يعني ثبوت وجود شريك الباري ممتنع الإنسان موجود هو بالإمكان الخاص دایت ته ویل ته وایي چې دا درې شیان مې ویل مواد عناصر جهت څه دپاره دی دا ویل کتار دی جوړ کړه ها مواد دي عناصر دي او جهت ته دې اوس څه فایده شوه وایي دې دا فایده شوه چې قضیه کې که دا جهت راغلی و چې دا ماده ده په نفس الامر کې عنصر ده په نفس الامر کې جهت ته حکایت کې فتسمى موجهة به دې ته قضیه موجه وایي په حکایت کې موجه ورته وایي ولې موجه ورته وایي جهت ته پکې که نه جهت څه معنا داسې صفت ته پکې طریقه ده پکې د معرفت الکیفیت والماده دې سره کیفیت پته لګي که نه چې نفس الامر کې کم کیفیت ته ماده یې کم کیفیت ته چې کل انسان موجود بالامکان خاص خو پته ولګېده که نه چې په نفس الامر کې امکان خاص ته نسبت وجود انسان ته ممکن په امکان خاص سره نو مشتمل تعالی هغه قضیه چې مشتمل وي علیه په دې جهت باندې تو سمه موجهتن به دا مسما کېږي په موجهې سره ولې استعمال علی الجهت ځکه دا په جهت مشتمله ده که نه و رباعیتن دې ته قضیه رباعیه وایي وایي دا لا څنګه وایي څلور اجزا دي پکې که نه یو موضوع یو محمول یو نسبت یو جهت و دې نه بعد بیا خبرې تکلیف پوه شوه لاړ شئ ورځئ